أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف 28 نمبر آیت. پدې آیات کې د جاهلیت د زمانه هغه باطل عقیده او باطل رسم چې کومه د هغه تردید دی بکی او دغه رواج د فارغ کوم دو دلایل هغه ناجایز ویل هغه جوابونه دی بکی. فاحشه هغه کار ته ویل کېږي چې د انسان عقل او د انسان فطرت هغه بد غني، دغه ته فاحشه وایي. هر هغه کار چې په معاشره کې خلک بد غني، د انسانانو عقلونه، د انسانانو تجربې پویا او دغه شان د هغه څه شریعت بد غني هغه ته فاحشه وایي. په دې ځکه کې د فاحشه نه مراد د باندې د اکثر مفسرین باندې هغه رواج د چې کوم په عربو کې رایج او هغه دا و چې دی با د خانقاهي طواف چې کوم دین په لغړه باندې کاو. د حج او د عمرې په ټیم کې به کپڑے اغوستل ناجایز ګڼل. دغه شان د کې په دغه زمانہ کې به غوړ شیز خوړل حرام ګڼل چې دا هغه خبرې ده چې په شریعت کې هیڅ بنیاد نه و. خو په دې کې دا په لغړه باندې طواف کول او بیا دین او شریعت ګڼل دا ډېر ناجایز و. مخکې موږ ویلو چې شیطان د غټو منصبونو اولنۍ منصبه دا ده چې خلک د ایمان نه خلاص کړي او دویمه منصبه دا ده چې انسانان بې حیا کړي، لغړي کړي. نو شیطانانو په دې ځکه کې دا حمله جاری وساتل او ردی خلکو په ذهنونو کې دا هغه د جهالت او د بې علمۍ د وجه نه دا قاعده په خکړی و چې تاسو دا کم طواف چې کوي نو طواف په کپړو کې مکوي. ولی ځکه چې په دې کپړو کې بس تاسو نه ګناهونه شي. اوس راغلي به دغه ګناهونه والا کپړو کې د خانقاهي نه تاویږي نو ولدا د خانقاهي بیا د بیره د دلیل دا وایي. خو دې خلکو دې ته سوچ نه و چې په دغه کپړو کې چې ګناهونه پکې شوي داږي کې طواف کول بیا ادبي ګڼي، خو په لغړه باندې تاویدل خو داږي نه مورخه بیا ادبي ده. دا لا غټه ګستاخی ده چې لغړ تاسو د خانقاهي نه تاویږي. معرفت القرآن په تفصیل سره دا مضمون د په باره کې لیکلي دي چې دې رواج کې د دوی عقیده د څه و چې کم خلک د قریش نه علاوه خلک په کپړو کې طواف نه کوي، دا باندې ناجایز ګڼل. کم خلک چې قریش دي چې د خانقاهي خادمان دي نو ولغې د فار اجازه شته کپڑے باغوند نو دی ویل په کپړو کې طواف هم کولای شي، خدمت هم کولای شي. بیا دویم نمبر د دوی عقیده د سیوا ک قریش شاله کپڑے ورکی د طواف او د عمرې د پاره نو ولدا جایز دی. بیا کپړو کې طواف کولای شي، عمره به کولای شي. او ک قریش شاله کپڑے ور نه کړلې ونه رسیدلې او دا ښکارا خبره د غونډې دنیا نه خلک راضي طواف لا عمرې حج لا هغه د قریش کپڑے نشي رسولې، دا هم ممکن نه و. نو خلک به مجبور شي بل غړه باندې طواف شروع بیا به نارینه او د ورځې طواف کا بل غړه باندې او زنانه به د شپې په تیار کې کاو. دا انتهایی ناجایز کار او دا کار دوی دینداری او عبادت ګڼو. نو د هغه په تردید کې د آیات نازل شو. د هغه پرات کې الله تعالی وی و اذا فعلوا فاحشه، هر کله چې وکي یو ګناه بدکار، فاحشه ګناه ته بدکار ته ملي کیږي. تعریف مخکې موږ وکړو چې هغه کار چې د انسان عقل، د انسان تجربه او دغه شان کې د شریعت مخالف کمکاری هغه ته فاحشه وي. قالو دی بویل وجدنا من مندل علیها فدیمانی آباءنا مشران خپل کله چې ګناه ناجایز کوله فحشی به کوله نو ولدا زمنګ د قوم او زمنګ د مشران او رواج د سره روان دي، دا زمنګ ثقافت دی، زمنګ رواج دی. یو دلیل دا چې وجدنا علیه آباءنا مندل بدیمانی مشران خپل یعنی دا زمنګ رواج دی، زمنګ مشرانو نه ثقافت را روان. او دویم دلیل به دا وایي چې والله امرنا بها، الله تعالی موږ ته حکم کړل په دې باندې، دا الله تعالی موږ ته ویل چې څه وکړي، په الله تعالی باندې به دروغ ورواړول. اوس دې څنګه کې د اولنې دلیل بیخي بیکار دی، داغه جواب ته ضرورت نشته. ځکه دا دلیل پیش کول چې زموږ مشرانو نه څه کړل دا سری بوره دلیل دی نو. ځکه د هندوانو مشران چې کوم دي بت پرستی کړل نه خو جایز نشته. مشرانو په کول سره د مشرانو په عمل سره یو کار جایز کیږي نه. دغه شاند کې د دهریانو مشران چې کوم دي دهریان دي
د زندقانو مشران چې کوم دي غ زنادقه د دوه خدایانو قائل دي کم خلک آتش پرست د اور عبادت کوي د هغه مشران د اور عبادت کړي دي ځنې خلک کې سپما عبادت کوي د هغه مشران سپما عبادت هم کړي دي تنور والام پکشتاره دا ټول خبرې چې راجمه کینو کله مشرانو د پکولو باندې یو کار صحیح کېده دا ټول مذهبونه چې په دنیا کې څومره باطل مذهبونه دي باطل عقیدې دي دا ټول به جایز ګرځي دي چې مشرانو کړي دي نو مده وجه باندې دغه څه دلیل شنه دا دلیل دی نه چې دلیل نه دی نو د تردید ته هم ضرورت نشته د جواب ته ضرورت پاتې نشته البته را دویمه خبره چې والله امرنا بها الله تعالی موږ ته په دې باندې حکم کړی دی ډېر خلک داسې چې ګناهونه او ناجایز کوي او په شریعت باندې د قرآن او د حدیثو حواله ورکوي چې موږ قرآن او حدیث باندې عمل کوو د هغې په حوالې سره الله تعالی باندې وراړئ پیغمبر باندې وراړئ اوس د دغې مسئلې تفصیلي جواب پکار دی نو تفصیلي جواب یې الله تعالی په دې ځای کې داسې کړی دی قل ورته ووایه ای پیغمبره ان الله لا یأمر بالفحشاء یقینا الله تعالی حکم نه کوي په بېحیایي کارونو باندې د بېحیایي کارونو بدو کارونو حکم الله تعالی چاته نه دی کړی تاسې وکړئ نو په دې وجه باندې د لغړه طوافونه د ناجایز دي الله تعالی چاته د بدو کارونو وینا نه ده کړې او لغړېدل د بد کار دی اتقولون اتاسو وایي علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پېژنئ ان تاسو سره په هغې باندې یقیني دلیل نشته چې په دلیل سره ثابت کړي نو په دلیل سره چې کومه خبره معلوم نه شي نو هغه اړو علم دی هغه شک دی ځوان دی ځوان له هېڅ اعتبار نشته علم هغه د په دلایلو سره ثابت شي لہذا تاسو چې کومې خبرې کوئ دغه خبرې په دلایلو سره ثابتولی نه شي نو دوه جوابونه شو یو جواب دا شو چې الله تعالی د بدو کارونو وینا هېڅ چاته هم نه کوي دویم جواب دا شو چې تاسو هغه خبرې کوئ چې دلیل په دې سره نشته دی دریم تفصیلي دلیل دا دی قل ورته وایه ای پیغمبره امر ربي حکم کړل رب زما بالقسط د انصاف کولو زما رب اولنې حکم دا کړی دی چې انصاف پکې انصاف څه ته ویل کېږي حقدار د حق حواله کولو دې ته انصاف دغه شان ده کې انصاف چې کوم دی په معنا د قسط په معنا د اعتدال سره هم راځي نو زما رب زما حکم کړی د اعتدال کولو یعنی په آسماني دین شریعت کې به د اعتدال نه کار لري زیاتې به هم نه کې کمې به هم نه کې نو دغه شان ده کې دلته کپړې وکړه په لغړه باندې طواف کول دا په دین کې زیاتې دی ناجایز دی داسې دین او شریعت داسې څیز دی چې دا د افراط او تفریط د کمي او زیاتې د دواړو نه خالي دی شریعت د صراط مستقیم په دې وجه باندې ویل کېږي چې دې کې کمې هم نشته او زیاتې پکې هم نشته ناجایز پکې هم داخلي نه دي او روا کارونه دي هم کټ نه دي واقیم او تاسو قائم کی وجوهکم مخون خپل عند کل مسجد په وخت هر سجدې کې د مسجدن کې لکه کې مفسرینو باشته هغه دا دی چې مسجد څه ته ویل کېږي مسجد د جماعت ته هم ویل کېږي مسجد په معنا د سجدې سره هم راځي او مسجد په معنا د عبادت سره هم راځي عام عبادت سره نو که په معنا د سجدې سره شي بیا به شي چې واقع متاسو قائم کې وجوهکم مخون خپل پدې کې لله ټکه پټ قائم کې مخون خپل خاص الله ته په وخت د هر سجدې کې سجده چې کوي نو خاص الله ته کوئی بل چاته مکوي لہذا بل اچ چاته هم سجده کول جایز نه دي که مسجد په معنا د عبادت سره والی بیا برس شي چې قائم کې مخون خپل خاص الله تعالی ته په وخت د هر عبادت کې کوم عبادت چې تاسو کوئ نو مخونه الله تعالی ته برابر کوي څه مطلب ټول عبادت خالص الله تعالی له کوي اس په کې مشرک کوي مې کې ریاکاری کوي مې مخلوق له کوي او که مسجد په معنا د جماعت سره شي نو بیا برس شي چې واقع متاسو قائم کې وجوهکم مخون خپل عند کل مسجد پنځ د هر جماعت باندې څه مطلب یعنی په هر جماعت کې تاسو په منځ باندې ودرېږئ نو مخونه الله تعالی د سیده کوي الله تعالی د سیده کولو معنا دا ده چې خانه کعبې ته مخ بل ځګین ته مخ کوي دا درې وړ احتمالات به کې مفسرین نقل کړي دي ابدي معنی حمد معرب القرآن تفسیر روح المانی خط کافی حد پورې باس کړي دي وادعوه او رابرید الله تعالی مخلصین له الدين چې تاسو خالص کړي دي الله تعالی د فار دین خالص کول معنا دا ده چې تاسو عقیده دای چې موږ ټول د الله تعالی یو زمونږ ټول عبادت خالص الله تعالی د لپاره پکار دي موږ ټول په الله تعالی مخه ته ورزو د پیشې د لپاره حساب کتاب د لپاره نو چې کله دا عقیده انسان جوړ شي د عقیده توحید ویل کېږي بده ځکه کې په دې دریو جملو کې د دین ګټ اصول لا جمع شوي دي ټول اصول د شریعت په دې کې جمع شو هغه د سي
قسط چې کوم دی نو انصاف ته ویل کېږي. نو انصاف کې د دې نه مراد انساني حقونه شو، حقوق العباد شو چې زما رب دا حکم کړی دی چې انسانانو سره چې کله د ژوند تېرې نو مکمل د انصاف ژوند تېروه، د هېچا خلاف زیاته کمه ونه وي، د هېچا حق ضبط نه کړي، دې ته حقوق العباد ویل کېږي. او دویم خپل مخونه خاص الله ته قایم کوي. د دې معنی دا ده چې په ټولو عباداتو کې او په ټولو طاعاتو کې خالص د الله تعالی لحاظ کوئ، د الله تعالی رضا لټوئ، بل د هېچا پروا پکې هم مه کوئ، دا عبادات شو. او مخلصین له الدین کې عقاید شو چې په ټولو کارونو کې د الله تعالی رضا عقیده لرئ، چې موږ د ټولو کارونه خالص الله تعالی دپاره پکار دي، ځکه چې د ټولو څیزونو خالق الله دی، مالک ورکولو والا، حساب کتاب ته پیش کېدلو والا ذات الله تعالی دی. لہذا موږ به ټول د الله تعالی دپاره هر څه کوو، او چې کوم څه نه ځان ساتو د الله تعالی دپاره به ځان ساتو. دا عقیده د اخلاص د توحید عقیده شو. نو باورنۍ کې حقوق العباد شو، په دویم کې عبادات شو، او په دریم کې عقاید شو. دا درې واړه خبرې چې راجمع کړي د دې نه دین او شریعت جوړ شي. دې ځکه کې دا مسله هم د دې نه معلومه شوله چې دینداري یوازې په شریعت باندې عمل کولو ته هم نه ویل کېږي، چې یوازې د لمونځ، د روژې، حج، زکات پابند شوي، کور کې کېناستې، خو د انسانانو او د مخلوق سره ستا معاملات د انصاف نه دي، عادلانه نه دي، خراب دي، بلکې هغه د فرقواریت او د خودغرضۍ دي. نو په دې ټایم کې ته مسلمان نه شوې، کامل مسلمان ته نه یې، د دین لویه حصه ستا نه لاړه، ختمه شوه. دویم خبره دا شو عبادات کې خو عقیده سمه نه ده، لکه څنګه چې د 72 فرقو باطل عقیدې راواله، دغه 72 فرقې عبادات کوي، په اسلامي احکامو باندې عمل کوي، خو دغه خلکو عقیدې ټیک نه دي، مخلصین له الدین مصداق نه دي. نو دا خلک هم جنتي خلک نشو. جنتي به کله جوړیږي؟ جنتي به هله جوړیږي چې د مخلوق حقونه هم وپېژني، عبادات هم خالص الله تعالی دپاره کوي، عقیده یې هم مکمل د شریعت برابر، د اهل سنت والجماعت په ترتیب سره برابري. نو د دې نه بعد دا سړی جنتي جوړ شي. او په دې کې چې یو شاق هم دې کټ کړي نو دا ناقص دین دی، ناقص دین انسان جنت ته نشي رسولی. کما بدأکم تعودون، لکه څنګه تاسو په اول ځل الله تعالی پیدا کړي وای، تعودون تاسو به دوباره پیدا کړي. دې ځکه دې ته بعث بعد الموت، څنګه اول تاسو الله تعالی پیدا کړي وای نو داسې به هم دوباره تاسو را پیدا کېږئ، ژوندي کېږئ به. نو دې معنی دا شوله چې ستاسو د دې ژوند نه وروسته مرګ دی، او دغه مرګ نه به بعد بیا ژوندي کېږئ، بعث بعد الموت. دې کې د دې ځای کې د بعث بعد الموت د دوباره ژوندون د بعث په دې وجه راغی چې انسان په شریعت باندې ال عمل کولی شي چې کله د آخرت غم ورسره، د آخرت یره ورسره، آخرت یې پېژندلی، قیامت یې پېژندلی، جنت جهنم یې پېژندلی، د الله تعالی مخې ته پیش شي، هغه منظر یې پېژندلی، هغه هیبت چې په زړه کې وي، نو دته به نیک کارونه هم ډېر اسان ښکاري، او د بدو کارونو به هم ځان په اسانه بچ کولی شي. خو چې په انسان کې د آخرت یره نه وي، د آخرت احساس پکې نه وي، نو دا د تجربې نه ثابته ده چې په داسې کس باندې نه واز نصیحت کار کوي، ساستر پې کوي، او نه داسې کس که علم وکړي نو بیا د علم ولا هم څه پیدا نه کوي، بیا هم د الله تعالی نه یېرېږي، نو یره یې نه را پیدا کېږي. د خلکو د دیندار او د شریفانو جوړولو دپاره لازمي مضمون دا دی چې خلکو باندې آخرت وپېژني، او د آخرت پوره احوال دا ورته زده کړي. چې کله انسان تر آخرت احوال زده دغه خطرناک منظر ورته زده، نو دا بیا ډېر احتیاط کوي، به هر قدم باندې احتیاط کوي. او چې د آخرت غم ورسره نه وي او د آخرت احوالو نه خبر نه وي، دا مکمل ډاډه چې کله دا ډاډه شي نو بیا ګناهونه، جرایم او د شیطان اطاعت دا ورته معمولي غوندې خبره ښکاري، په دې کې وارخطایي پرې نه راځي. نو د انسانانو د اصلاح دپاره بنیادي مضمون ده د آخرت. که آخرت زده و نو بیا انسان دینداره جوړېدی شي، او دا شپې تهجد ته هم پاڅېدی شي، پنځه وخته منځونه هم په ټیم کولی شي، جماعت کې کولی شي، د نور اعمارو به هم خیال ساتي. خو که د آخرت غم ورسره نه و نو د هېڅ خبرې پروا بیا هم نه کوي.